ځینې وختونه داسې وي چې په هغې کې الله جل جلاله دعا نه رد کوي. په هغې کې وخت د افطاري وخت هم دی. کله چې انسان روژه ونیسي ماښام وخت دی افطاري کوي، نو په دغه وخت کې الله جل جلاله دعا ډایرکټ قبلوي، د چا دعا هم نه رد کوي. خو لیکن د موږ تاسې غټه غلطي دا دی چې د افطاري وخت کم وي، دا وخت دعا دی، دا وخت مناجات دی چې الله تعالی نه موږ تاسې خپل مشکلات حل کول وغواړو، الله تعالی نه جنت وغواړو، د جهنم نه پناه وغواړو. خو موږ تاسې په دغه وخت قیمتي وخت کې هم لګیا وو، خپل د روژه ماتي په تیاري کې لګیا وو. بیا خصوصا ښځې هغه خو بالکل دعا پیژني هم نه چې روژه ماتي په وخت کې هم دعا کیږي. نو کم از کم کله چې روژه ماتي د افطاري وخت ته 15 یا 10 منټه یا 15 منټه پاتې شي، نو ټول سامان پرېږدی وي، خصوصا دعا طرف ته متوجه شي. ځان دپاره هم دعا وغواړه، مور پلار دپاره یې هم وغواړه، ټول امت مسلمه دپاره دعا وغواړه او خپل ځان ته د جنت سوال وکړه، د جهنم نه پناه وغواړه. ځکه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي 3 کسان داسې دي چې د هغوی دعا الله نه رد کوي. اول الامام العادل، امام داسې امام چې هغه عادل وي، یعنی حکمران چې هغه عادل حکمران وي، منصف حکمران وي، د هغه دعا الله تعالی نه رد کوي، هغه خامخا الله قبلوي. دویم چې کوم د الصائم حتی یفطره، روژهدار تر دې چې دی افطاري وکړي. او دریم المظلوم چې هغه سره ظلم کړلی شوی وي، د هغه دعا هم الله نه رد کوي. نو دغه 3 قسمه خلک په دې کې یو روژهدار هم دی چې د افطاري په وخت کې الله دعا قبلوي. نو تاسې خصوصي دعاګانې وغواړئ، دغه یوه میاشت دی، داسې میاشت بیا ډېرو کمو خلکو باندې رسي. نو دغه وخت قیمتي وګڼئ، غنیمت یې وګڼئ، همیش دپاره دعا وکړئ، ځان دپاره یې هم وکړئ، موږ دپاره یې هم وغواړئ. سبيل